حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، پتاسو کې هر یو کس نگران دے، نگہبان دے، محافظ دے، داروغه دے، شپونکے دے، وکلکم مسئول عن رعیته، او هر یو نه بداغه د کنډک رعیت داغه د رمې په باره کې پوښتنه کیږي. دا د انسان بدن چې د سر نور هیڅ هم نی دی، نه د ضلع مشر دی، نه د صوبې مشر دی، نه د ملک مشر دی، نه صدر دی، نه وزیر اعظم دی، نه MNA دی، نه MPA دی، نه د کلی ملک دی، صرف یو سر دی بس، نه خلشته نه بچشته دی، هم نگران دی. او د دا بدن دا داسې دی لکه پوره رعایا او قوم. دنه بدی باره کې پوښتنه کیږي دا لاس ته څنګه استعمال کړیو، دا خپې دې څنګه استعمال کړی وي، دا سترګې دې څنګه استعمال کړی وي، دا غوږونه دې څنګه استعمال کړو. زما عزتمند لري ټول علاج د الله جل شانه نه یرا او د آخرت فکر کولی، فکر آخرت. چې کله انسان د آخرت فکر او سوچ کوي چې قیامت ورځ را روانه ده، زما هیڅ پتن لګي چې نن ورځ ژوند مشته وکنه څه وخت به مرم، او د الله نه یره پیدا شي، دا هر څه ټیک استعمالي. الله